قدرمن حاضرینو د میلاد مبارک پر موضوع باندې که حواله پیښو د 15 کتابو حواله د 9 کتابو حواله زموږ سره موجود دي. دا ټول احناف، شوافع، مالکیه، حنابله، علماء رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین. که یو سړی ته په دې کې شک ورولېږي چې زه د حنفي عالم فتوا په دې باب کې غواړم، د حنفي عالم کتاب غواړم، زه د دنیا سلفیانو د عیشانو ته، د دنیا ګمراهانو وهابیانو غیر مقلدینو ته، د بکخیلو د غیور ولس ته د سټیج ته اعلان کوم که دې 100 کاله مخکې هم د یو حنفي عالم، شافعي عالم، حنبلي عالم، مالکي عالم یو حواله پرد کې د میلادي مسعود پیش کړله، بیا پر منبر باندې خپله ژبه په وطني چاکو باندې کټ کوم که د یو حواله پرد کې د میلادي مسعود پیش کړه، که یو عالم د 4 مذاهب 4 یو چا ویلي وه. مه کوئ افتراءات. نور مپښې در ټولې کوي، غربي ډالر در باندې بند سوه، غربي اعاشه د سپینې ماڼۍ څه در باندې بنده سوه. نن د افغانستان د غیور ولس، د افغانستان د متدین ولس په وژلو او په شهیدانه کولو باندې ستاسو بل رقم زړګی نه سړېږي. خو دا هم واوره چې د افغانستان غیور ولس قسم په خدای په شهادت افتخار کوي، قسم په خدای شهادت زموږ د سر تاج دی، زموږ د غاړې هار دی، زموږ پیغلوټې پر دې په شهادت رسېدلي، زموږ علما دغسې پاک مجاهدین معصوم کاروانیان د محمد رسول الله په شهادت رسېدلي. موږ په شهادت افتخار کوو. موږ د حمزه لارویانو رضی الله عنه، موږ د خبیب لارویانو رضی الله عنه، موږ د عمر و عثمان و علي رضی الله عنه لاروانیو. ای دواعشو 100 کاله مخکې یو حواله پیش کوي، د یو حنفي عالم پیش کوي، د حنبلي، شافعي، مالکي عالم. که چاته شک په دې کې ورلیږي، رأس الاحناف، رئیس الاحناف، علامه ملا قاري رحمه الله تعالی، ورسي د ملا علي قاري صاحب تاسې کتاب وګورئ چې په هغه کې دی مبارک څه فرمایي. ملا علي قاري صاحب اثبات د میلاد څنګه کړی دی؟ شافعي عالم، حافظ د احادیثو د قرآن دی، په 800 تصنیف یې کړي دي، 992 تصنیف یې کړي دي. ولی الله دی، بزرگ دی، مصنف دی، عالم دی، بحر د تصانیفو دی. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله تعالی علیه د نامه سره دنیا اشنا ده. هغه مبارک حسن المقصد فی عمل المولد الحاوی للفتاوا کې باقاعده پر دې باندې باب لګي، پر دې باندې باقاعده رساله لګي، اوراق پر دې باندې ډکوي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام میلاد المنزل جلسه جوړول، خیرات پکې کول، نعتخواني کول، ذکرونه و ختمونه کول، د ټوله مباح کار دی. که یو سړی وایي چې زه خو د مالکي مذهب فتوا غواړم، د هغه مذهب فتوا غواړم، راسه ابن الحاج المالکي ته راسه. هغه وایي که میلاد د بدعاتو څخه خالي و، د نارواو څخه خالي و، د سروزو ګډاو څخه خالي و، دا مباح عمل دی، مستحب عمل دی. که یو سړی ځان په دروغو دیوبند ته منسوبوي، دیوبندي ځان بولي، ورسه المهند علی المفند درواړوه. د حرمینو شریفینو علماو، د دیوبند علماو څخه دا سوال کړی دی. شیخ المشایخ، استاد د دیوبند، د زرګون علماو استاد علامه خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله تعالی علیه مبارک څه ورته وایي په جواب کې؟ وایي دا میلاد د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک شه دی من اعلى المندوبات من اعلى المندوبات واحسن المستحبات، دا هغه لویو مندوبات او شو مستحبات څخه د مؤمنانو مسلمانانو ورونو. دا د دیوبند علماو فتوا ده د میلاد شریف په هکله باندې. امام شاه ولی الله رحمه الله چې زموږ د علماو سند د مبارک ته رسیږي، د ټولو علماو د افغانستان او د پاکستان، هغه مبارک فرمایو زما پلار شیخ شاه عبدالرحیم شاه رحمه الله
یو کال میلاد مسعود د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لمانځي. په دې کال باندې وایي زما پلار شی نه درلودی، ډېر یې وژړل، ډېر افسوس یې وکړي. یا رسول الله تر تا دې قربان وسه د قسم، مدني جانانه، قریشي جانانه، ستا د میلاد مبارکه ورځ راغلله، زه هېڅ نه لرم. د پاکستان کې چولې ورته وایدلې د غټ نخود دي، وایي دا یې خیرات کړه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په خوشحالي کې یې نینې کړلې. دی مبارک وایي ډېر مې وژړل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ذات باندې چې یا رسول الله نور کلو به مې غویی حلال کړي، پسه به مې حلال کړي، دا کال خو شی نه لرم. وایي ماښام پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خوب وینم، بخ مې هوښیار سو، رسول الله مې راته خاندي او هغه نینې یوه مخ ته پرتې دي چې دا یې په میلاد مسعود رسول الله خوشحالي کړې وه. ابي لهب چې قرآن په ضم کې نازل دی، قرآن عظیم شان د ده پر دوژخیتوب باندې فتوا ورکوي. تبت یدا ابي لهب، تبت یدا ابي لهب. اکا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دی، د ده یو مینځه و ثویبه، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رضعي مورم ده. دا مینځه یې ورته راغله کله چې نور مجسم سید العرب والعجم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دنیا ته راتلی. کله چې د ده مبارک ظهور وسو، دا نورانی بشر دنیا ته راغی، دا د الله معشوق و محبوب، دا نازولی امام الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، اکرم الخلق، سید الخلق دنیا ته راغی. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دنیا ته ظهور وکړي، ثویبه منځه ورله پر ابولهب یې زیری وکړي، ویل ابولهبه مبارک دې سه وراره دې پیدا سو، زوی د عبدالله رضی الله عنه پیدا سو. ابي لهب چې کافر دی، قرآن په ضم کې نازل دی، دوژخي دی، داسې اشاره ورته کوي وایي آزاده یې. ابي لهب یو کال بعده بل ورور یې دی، مؤمن دی، صحابي دی، حضرت عباس رضی الله عنه، هغه مبارک یې په خوب باندې ویني. ای ابي لهب څه حال دی؟ الله کومه معامله در سره وکړه؟ ابي لهب په جواب کې ورته وایي په سختو عذابو و مشقاتو کې یم، ډېر په تکلیف باندې یم، خو یو دوشنبه بله دوشنبه داسې ورته وګوري دې بند ته د دې بند څخه اوبه راکول کېږي د دوه ګوتو په منځ کې، دلته اوبه راکول کېږي، پر ما باندې عذاب کمېږي. سبحان الله. امام جزري رحمه الله مبارک فرمایي ابي لهب چې ضم کې قرآن نازل دی، پر ابي لهب باندې عذاب کمیږي، د پیغمبر علیه السلام د ولادت په خوشحالۍ کې منځ آزاده کړه. دا مؤمن باندې به وایي څنګه رحمت نه کېږي چې په پیغمبر علیه السلام خوشحالي وکړي او پر ایمان باندې وي. لکه د تاسو عاشقانو ملنګانو فقیرانو چې نن د میلاد جوړ کړی دی، د پردې مو جوړې کړي دي، دا مبارک علما روحانیین خلیفه صاحبان مبارکان مو راغوښتي دي، دا مشایخ علما مو راغوښتي دي، دا مجاهدین نازک بدنونه، دا چې د کفر په مقابل کې 20 کاله چاپی و زما و ستا په کورو، زما و ستا په کاریزو کې تکالیف وګالل، دا معصوم نوي نوي ځوانان، دا غیور د دې امت، د پیغمبر علیه السلام د امت فخر، دا و تاسو ته پیره دي او په تاسو په میلاد کې ستاسو پیره کوي، د دواعشو او خوارجو ستاسې میلاد در ساتي. نو امام جزري وایي پر دې امت بنو پروردګار ولې رحمت نه کوي چې میلاد د رسول الله لمانځي. لهذا مؤمنانو ورونو، د خلقو په تشویشاتو باندې مخه تاوځي، د خلقو په خبرو باندې مخه تاوځي. میلاد مسعود د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه نه بلده کار نه دی، نه د پرون ورځې سره شروع کار دی. دا کار چې را شروع دی سرله 143 کاله مخکې دا کار را شروع سوی دی د پیغمبر علیه السلام د زمانې څخه. رسول الله مې روژه کې نیولې ده، دا د اثبات دپاره عمده دلیل دی.